طریقې او د سنت په طریقه ده په دا زما خواهش دی. عبد الله بن عمر رضی الله عنه یو صحابي دی، مشهور صحابي دی، حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه زوی دی. هغه صحابه کرامو کې دي چې ډېر زیات په اتباع کې مشهور او منلو کې مشهور. نبی علیہ السلام یو سنت پسې به ګرځېدو او هغې به یې عمل کولو. دی یو ځل د حج نه روانو ملګري مو سره په لاره کې یو ځای کې ودرېدو. سوارلی نه کوز شو، یو طرف ته کېناسته د اودسماتي په شان سړی لکه څنګه اودسماتي ته کېني، اودسماتي نه کو هسې هغه شان کېناسته، صورت یې جوړ کړو. بیا را پاڅېدو، ملګرو ته وایي حضرت هم څه چلو کوو، مونږ هم انتظار کې موجود وو، مونږ ته انتظار هم وکړو، تاسو قضایي حاجت ونه کړو، تاسو را پاسېدې حاجت په نیت هم کېناستې، دا ولې؟ هغه ورته وایي نبي علیه الصلاة والسلام په دې لاره باندې ما ورسره تګ شو، نو نبي علیه الصلاة والسلام دلته قضایي حاجت په دغه ځای باندې کړو. نو ما وی چې راشه د نبی علیه الصلاة والسلام ما له قضایي حاجت نه راځي، زما حاجت نشته، خو صرف د نبی علیه السلام هغه پیښې مبارکې مې کولې. نو ځکه مې دغه شان ناسته وکړه، نبی علیه السلام دلته ناسته کړې وه. دغه شان یو ځای کې په لاره باندې تېرېدو، صحاب ملګرو ته ویې ودرېږئ، ویې دلته هغه ونه ده، دا یې ونې لاندې کېناست، ارام یې وکړو. ملګرو ته ووایي چې تاسو کله هم په دې لار باندې راځئ، د دې ونې لاندې ارام کوئ، بل ځای نه کوئ، دا ولې؟ هغه ورته وایي دا ځکه نبي علیه الصلاة والسلام څخه زه په دې لار باندې تېر شوی وم، نو نبی علیہ السلام د دې ونې لاندې آرام کړو. څه ځکه کړو چې د نبی علیہ السلام پیښې وکړو، د نبی علیہ السلام د ناستې په شان ناسته وکړم، د نبی علیہ السلام په کوم ځای باندې ناسته کړه چې زه هم په هغه ځای باندې ناسته کړم. دومره نبی علیہ السلام سره محبت او مینه وه.